اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دې کلاس کې به انشاءالله موږ د وقف بحث کوو. د دې مخکې چې زه کلاس شروع کړم ستاسو د ټولو ملګرو په خدمت کې زما دا درخواست دی تاسو زموږ په چینل باندې نوي او د مخکې نه زموږ چینل نه یې کتلی یا هم کتلی خو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د دې وجې نه چې کوم موږ نوي ویډیو اپلوډ کوو چې هغه تاسو ته بر وخت راسي او تاسو زموږ سره اپډیټ اوسئ. د کلاس کې به موږ انشاءالله د وقف بحث کوو. وقف وایي څه ته؟ قطع الصوت مع النفس واسکان متحرک ان کان متحرکا. سا او آواز دواړه کټ کول او اخري ټکی ساکن کول که چېرته هغه متحرک وي. د وقف بیا په خپل ځای باندې ډېر زیات اهمیت دی ځکه چې کله حضرت علي رضی الله تعالی عنه د ترتیل وضاحت کول نو هغه ترتیل تفسیر داسې وکړو چې الترتیل هو تجوید الحروف و معرفة الوقوف. ترتیل دا د حروفو تجوید دی، د حروفو ښایست دی او وقفونه پیژندل دي. دین دا معلومه شوه چې وقف دا ډېر زیات اهم سبق دی او په باب التجوید کې په علم تجوید کې دا یو اهم باب دی، یو اهم علم دی او بغیر د دې علم تجوید دا نیمګړی وي. دا یو جدا علم دی، یو جدا باب دی په علمي تجوید کې. نو دې زده کول دا ضروري دي. د دې وجې نه علماو دا خبره لیکل ده چې کم خلک په دې باندې ځان نه پوهه کوي او د قرآن تلاوت کوي او وقفونو باندې چې کوم دی هغه نه پوهېږي، صحیح وقفونه غلط کوي، نو دا سړی قابل عقاب دی، ده ته به سزا میلاویږي او دا چې کوم دی د تلاوت د آدابو خلاف ده. د دې وجې چې کوم دی دا علم دا انتهایي زیات ضروري دی او دې زده کول دا موږ او تاسو ته پکار او ضروري دی. وقف ابتداءً زموږ سره په درې قسمه دی. هغه د کیفیت وقف، د کیفیت په اعتبار سره وقف، د محل په اعتبار سره وقف او د قاری په اعتبار سره وقف. موږ به نمبر 1 راواخلو د کیفیت په اعتبار سره د وقف اقسام. کیفیت حالت ته ویل کېږي چې په کوم طریقه باندې په کوم حالت باندې به ته په دې وقف باندې په دې ټکي باندې ودرېږي، په کوم طریقه باندې به ته ودرېږي، په کوم حالت باندې به دا ټکي په آخر کې جوړې چې کله ستا سا او آواز ختم شي دې ته کیفیت ویل کېږي. په دې کې بیا 9 اقسام علماو را نقل کړي، 9 اقسام. خو موږ به صرف د شپږو وضاحت وکړو، دا نور به پرېږدو ځکه چې دا 7 قراءاتو سره تعلق ساتي، نو 3 به پرېږدو. صرف دا شپږ اقسام به موږ د وضاحت وکړو چې دا زموږ د عامو خلکو سره د تعلق سره نشته، موږ به د وضاحت وکړو. نمبر 1 په موږ وایو وقف بالسکون. وقف بالسکون څه ته وایي چې کله په یو ساکن ټکي باندې د کلمې اخري حرف ساکن وي موږ په وقف وکړو نو دې ته وقف بالسکون وایي. لکه مثال په توګه باندې الم نشرح، تاسو به زما سره وینئ الم نشرح، یعنی الم نشرح باندې چې کله موږ وقف کوو په دې ح باندې تاسو وګورئ د پاسه غړندی دی. نو په دې قسم ټکي باندې چې کله موږ وقف کوو د کلمې اخري حرف نه حذل کې حاله ح ساکن در مخکې نه په دې قسم وقف ته شوی کی وقف بالسکون. وقف وشو بالسکون په ساکن ټکي سره. یا لکه علیکم، علیکم باندې موږ وقف وکړو نو علیکم کلمې د اخري حرف میم دی، نو میم د مخکې نه ساکن دی، نو که په دې باندې موږ وقف وکړو نو دا زموږ سره شو وقف بالسکون شو، په ساکن ټکي باندې وقف شو. دویم نمبر زموږ سره راځي وقف بالاسکان. چې کله یو ټکي باندې زبر زیر یا پیش موجود وي یا پې دو زیر یا دو پیش موجود وي، د یو کلمې اخري حرف باندې زبر زیر پیش دو زیر یا دو پیش موجود وي او دا موږ ساکن کو نو دې ته ویل کېږي وقف بالاسکان. دې ته شی ویل کېږي وقف بالاسکان. وقف وشو بالاسکان په ساکن کولو سره، یعنی اخري حرف متحرک کو خو موږ ساکن کو، دې ته بیا ویل کېږي وقف بالاسکان. او د ټولو علماو په نسبت باندې چې کوم نه دا بهترین او غوره وقف دی. پکار ده چې څونه خلک دی نو هغه پکار چې وقف بالاسکان وکړي، څونه قاریان چې هغه چې وقف بالاسکان کوي دا ډېر زیات بهتري، ځکه چې وقف بالاسکان په 3 حرکاتو کې کېږي او په دې وقف معنی هم د اخري ټکی ساکن کول. قاریان د دې وجې نه دا غوره کوي چې د وقف مطلب دا دی اخري ټکی ساکن کول. وقف او ابتدا د یو بل ضد دي، مخالف دي. په ابتدا کې حرکت ورکړل کېږي، په وقف کې ټکی ساکن کېږي. نو وقف بالاسکان کې اخري ټکی ساکن کېږي. د دې وجې نه د عام او د جمهور قاریانو په نسبت باندې وقف بالاسکان دا ډېر زیات بهتر او غوره وقف دی. وقف بالاسکان دا چې کوم دی کول پکار دی. لکه مثال په توګه باندې تاسو به زما سره په کتاب کې نه الرحیم یو ټکی لیکلی شوی الرحمن الرحیم،
الرحمن الرحیم کې تاسو وګورئ په اخر میم باندې زیر دی دا موږ ساکن کو نو دې ته بیا شی ویل کېږي وقف بالاسکان ورته ویل کېږي دا بیا د سکون په حالت کې داسې وایي الرحمن الرحیم داسې به وایو یا یو ټکی په هغه باندې اخر کې چې کوم دی زبر دی لکه العالمین الحمد لله رب العالمین نو موږ وایو العالمین نو په اخر کې په نون باندې زبر دی او موږ ساکن کو نو دا شی شو وقف بالاسکان شو یا چې کوم دی یو ټکی په هغه باندې په اخر کې پیش دی او دا موږ ساکن کو نو دا وقف بالاسکان شو لکه نستعینو او موږ وایو نستعین نو دا زموږ شی شو وقف بالاسکان شو یا دو زیر یا دو پیش دی په هغه موږ ساکن کو په دغه صورت کې چې کوم نه دا زموږ وقف بالاسکان دی امید ساتم ان شاء الله چې دا سبق په تاسو زده شوی بیا بل زموږ وقف بالروم د روم خپل مطلب اصل کې اراده کول دي خو په اصطلاح د تجوید کې څه شی ویل کېږي په اصطلاح د تجوید کې چې کله یو ټکی په اخري حرف باندې د یو کلمې په اخري حرف باندې زیر یا پیش موجود وي او د هغې موږ درېیمه حصه حرکت ښکاره کړو چې صرف نږدې سړي ته پته ولګي چې په دې کې د قاري صاحب دا حرکت په دې کې په دې کلمې په اخیره باندې دا حرکت دی د دې وجه نه د قاري صاحب معمولي شان اشاره د کتاب ته وکړه نو دې ته وقف بالروم ویل کېږي لکه مثال په توګه باندې دا په دوه حرکاتو باندې صرف کېږي په زیر او په پیش باندې کېږي وقف بالاسکان په ټولو باندې کېدو په زبر زیر او په پیش په دریو باندې کېدو خو وقف بالروم صرف په دوه حرکاتو کېږي په زیر او په پیش کې کېږي نو په زیر کې به د حرکت درېیمه حصه د زیر درېیمه حصه به ښکاره کړي او په پیش کې به هم د حرکت درېیمه حصه ښکاره کړي لکه مثال په طور باندې الرحمن الرحیم معمولی شان اشاره به دې ته ورکړي الرحمن الرحیم نستعین معمولی شان اشاره به ورکړي چې نږدې سړی پوه شي چې په دې ځای کې په اخر حرف باندې زیر دی یا پیش دی او هغه ته پته ولګي او هغه واوري دا په غوږونو باندې محسوسیږي او وقف بالاشمام چې کوم دی نو هغه په سترګو باندې هغه احساس کوي چې یو سړی ړوند دی نو هغې ته بیا د وقف بالاشمام پته نه لګي او چې یو سړی تا ته خالي ته مخامخ ګوري نو هغه ته بیا د وقف بالاشمام پته لګي اشمام په شونډو باندې د پیش طرف ته اشاره کول دی ته اشمام ویل کېږي وقف بالاشمام په شونډو باندې د پیش طرف ته اشاره کول ته وقف بالاشمام ویل کېږي چې په یو ټکي په دا صرف په پیش کې کېږي یو ټکی د هغې په اخري حرف باندې پیش دی او دا پیش په موږ ساکن کو بیا په شونډې ګول کو پیش طرف ته به اشاره وکړو دی ته وقف بالاشمام ویل کېږي ساده الفاظو کې دا ځان پوه کړئ چې یو ټکی په هغې په اخر یو کلمه د هغې په اخر حرف باندې پیش دی او دغه پیش موږ ساکن کو د سکون نه پس بیا موږ چې کوم دی شونډې ګول کو او د پیش طرف ته اشاره وکړو دې ته بیا وقف بالاشمام ویل کېږي لکه مثال په توګه باندې نستعین دغه یو ټکی مخکې موږ د دې تذکره وکړه اوس په بیا هم دا په مثال کې وایو تاسو په زما سره وینئ په کتاب کې دا څنګه دعا کېږي ویل کېږي بیا د وقف بالاشمام صورت بردې څنګه جوړېږي ایاک نعبد و ایاک نستعین شونډې به بیا د وروسته ګول کې ایاک نعبد و ایاک نستعین داسې چل به وکړي ما ته وګوره دی پله دا شونډې به ګول کې نو دې ته شی ویل کېږي وقف بالاشمام ورته ویل کېږي ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنې تاویل د زما داخله نو په دې طریقه باندې به چې کوم دی ته شونډې ګول کړي نو دې ته وقف بالاشمام ویل کېږي بیا بل قسم راځي زموږ سره وقف بالابدال وقف بالابدال څه ته ویل کېږي چې کله یو کلمه د هغې په اخري حرف باندې دو زبر دي نو هغه به الف ته بدلو یا ګول تا ده نو هغه به ها ته بدلو دې ته وقف بالابدال ویل کېږي یعنې وقف په بدلولو سره لکه ما ان دا زموږ سره یو ټکی دی دا موږ په وقف کې څنګه وایو ما یا ابدن یو ټکی دی زموږ سره مثال په طور باندې ابدن نو موږ په وقف کې څنګه وایو ابدا یا یو ټکی په آخر کې ګول تا لکه مثال په طور باندې جنتن نو موږ به څنګه وایو جنه بیا په آخر کې زموږ سره راځي وقف بالاثبات 9 اقسام علماو را نقل کړي دي خو موږ به صرف دا شپږ ذکر کړو دا کوم 3 اقسام چې پاتې کېږي دا د 7 قراءاتو سره تعلق ساتي د دې وجې نه هغه موږ نه ذکر کوو موږ به صرف دا شپږ اقسام ذکر کوو وقف بالاثبات وقف بالاثبات دې ته ویل کېږي چې یو ټکی
په وقف کې باقی پاتې کېږي دې ته وقف بالاثبات ویل کېږي. دا د حروف مده سره تعلق ساتي. سپیشلی حروف مده په اجتماعي ساکنین کې حذف کېږي، خو چې کله موږ په دا دین کې وقف کوو اجتماعي ساکنین غورځو، اجتماعي ساکنین او ټکی مکمل نه وي په میانځ کې موږ وقف کوو نو بیا به حروف مده موږ ادا کوو. لکه مثال په توګه باندې قال الحمد، دا اوس مکمل ټکی دا اصل کې قال الحمد داسې دی، میانځ کې حمزه وسوځي نو قال الحمد داسې جوړ شو. نو بیا د تلفظ د اسانۍ لپاره اولی حرف مد حرف مد عیني لام الف زبر لا دغه حذف شو نو قال الحمد جوړ شو. نو که پس کوم په دې قال باندې اوس وقف کوو دا موږ داسې وایو قال، نه دا الف په ویل کېږي بیا نو دا شی شو الف مد په ویل کېږي، دا زموږ وقف بالاثبات شو. یا لکه مثال په توګه باندې قالوا الآن، قالوا الآن کې واو مد د اجتماعي ساکنون د واجب نه حذف شوی دی. او که پرس کوم په دې قالو باندې وقف کوو نو بیا څنګه وایو قالوا، نو دا واو مد ثابت شو نو د وقف بالاثبات ویل کېږي. یا فی الارض، فی الارض کې چې کوم دی فا یا ظرفي دی اصل کې، خو اجتماعي ساکنین د وجنه اوله حرف مده فا یا ظرفي حذف شوی دی نو فی الارض جوړ شو. که پرس کوم فی باندې موږ وقف کوو نو موږ فی داسې وایو فی فی الارض به بیا نه وایو یا فی به نه وایو فی دا یا به ثابته نو دې ته وقف بالاثبات ویل کېږي. امید ساتم چې دا سبق به انشاءالله تاسو ته یاد شوي. الله تعالی دې د زده کړې او د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. راځئ چې حضر وکړو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس دا زموږ کیفیت وقف کې کم قسم شو ناس چې کوم دی په اخر کې سین نه په سین باندې زبر دی ما ساکین کړو دا وقف بالاسکان شو. وقف بالاسکان شو زموږ سره. بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة یعنی په آخره کې ګول تا ده خو دا مسجد ته بدل کړه ها ته مې دابه مې ونه ویلې دابه داسې به وایو نو دا زموږ څه وقف بالابدال شو. دا زموږ څه شو وقف بالابدال. او په دې کې بیا زموږ سره مد لازم کلمې مثقل دی. دا موږ تیر سبقونو کې ویلو انشاءالله تاسو ته به یاد وي هغه ځان ته رایاد کړئ. مد لازم کلمې مثقل او من کل کې اخفاء حقیقي ده. د نون ساکن نه چې وروسته د حروف حلقي یرملون با او الف نه علاوه نور حروف راشي موږ تاسو ته ویلو چې دلته کې اخفاء کړي نو من کل کې اخفاء شوه. من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يعقلون کی بس شو مد عریض وقفی شو. مد عریض شو د واولین د واو مدین اوس نون ساکن شو. خو وقف ما وکړو نو د وقف د وجنه مد عریض جوړ شو. نون منګه ساکن کو سکون عارضی راغی او وقف بالاسکان پکې وشو نو طول مد عریض وقفي طول توسط قصر مع الاسکان. مد عریض وقفي وشو د اوږد لنډ درمیانه واسه خو مع الاسکان سره د دې شرط چې دلته کې وقف بالاسکان کوو نو البته قاعده او د مد کې کپرس کدا نه کوو نو بیا په دې کې مد اصلي دی خو مد عارض پکې نه کېږي. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله دا الله نوم بدل کې شوی بارک بوایو. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبوأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبوأ منهم كما تبوأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بعض ملګرو فرمایش کوي چې په اخري آیت کې اوس اجرا کوه. زه په دې کې مختصر اجرا وکم اگر که تاسو ټایم ضایع کیږي خو الله تعالی به ان شاء الله موږ په دې باندې اجر راکړي. وقا کی الف مد للکی للذی کی بیا یای مدره نتبعو کی واو مدره لو کی واولین ده ان کی نون مشدد غنا لنا کی الف مد د موږ تیر سبقونو کې ویل دی وجنه د اجرا کوم قوتن کی براډه کوایو د تنوین نو استفاره غلیدن اخفای حقیقی کیږي او را بڑا کوي فنتبوأ کی بیا چې کوم نه را ډکه من کی بیا اظهار حلقی هم کی اظهاری شفوی دا قواعد مونږ ویل ان شاء الله از دوی با چې کوم قواعد ویل دي زبر هغه اجرا کوم د نوې قواعد اجرا کې نه کو کما کی الف مد تبوأ کی را ډکه او کی وای مد من نون مشرک غنا الف مد کذا کی مدی اصلین ولال زبر د الف مد برابرین هم مدی اصلی هم تو ویل کی یوری کی را باریک یا مد هم الله کی د الله نوم غټ ویل کی اعما مدی اصلی هم اظهار شفوی حسرا را بډکوي الف مدی اصلی پکې کی تن کی بیا چې کوم نه اظهار حلقی علی کی یا لین هم وقف بالسکون کی نو میم ساکن نه کپه دې باندې موږ وقف کوو وقف بالسکون کو وقف نکون بیا اظهاری شفوی علیک یایلین و مالف مده هم کی اظهاری اخفای شفوی بخا کی مدی اصلی ریجی را باریک جی یا مده من النار کی وسو ګوري ادغام شمسی شوی دا سبق مونږ ویل لري ادغام شمسی ځکه چې لام نه لوستل کې یورس شمسی حرف راغلی من النار ادغام شمسی مد رزق په طول توسط قصر مع الاسکان. الله تعالی دې ذکر عمل توفیق را نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.